کی چې قصاص ورته ویل شي دغه د قصاص حکم بیانېږي د آیات کې الله پاک جل جلاله فرمای یا ایها الذين آمنوا ای ایمان والو کتب علیکم القصاص فرض کړل شوی دی پتا سو باندې قصاص فی القتل فقتل کی الحر بالحر د آزاد په بدله کې آزاد والعبد بالعبد او د غلام په بدله کې با غلام قتل کیږي والانثى بالانثى او د خزي په بدله کې با خزه قتل کیږي اذر کې د آیات ظاهر نه هدا معلومیږي چې غلام قتل آزاد سړي قتل وکړو نو داغه په مقابله کې با غلام نه قتل کیږي آزاد سړي قتل وکړو آزاد سړی راولګېدو آزاد سړی قتل کو آزاد سړی راولګېدو آزاد سړی قتل کو نو ټیک ته د آزاد په بدله کې خو آزاد قتل شي خو چې آزاد سړی راولګېدو غلام قتل کو آزاد سړی راولګېدو غلام قتل کو نو دلته د آیات ته ظاهر نه دا معلومیږي چې آزاد سړی غلام قتل کو نو بیا به د آزاد سړی د غلام په مقابله کې په بدله کې نه قتلېږي دغه رنګ خزر راولګېد سړی قتل کو دلته الله پاک فرمایي والانثى بالانثى د خزي په بدله کې به خزه قتل کیږي آیات ته ظاهر نه دا معلومیږي چې خزه راولګېد سړی قتل کو یا سړی راولګېد خزه قتل کړه سړی راولګېد خزه قتل دا خزه قتل خدا خزه کړه کنه نو د آیات ته ظاهر نه دا معلومیږي چې د سړی نه به قصاص نشي اغستلې بلکې د خزي په بدله کې به خزه قتلېږي سړی راولګېد خزه قتل کړه نو اوس د خزه قتل کړل نو د دې خزي د کورنۍ برا لګي د دې سړي خزه بقتلی د آیات ته ظاهر نه دا معلومیږي او دا دې معلومیږي چې کوم سړي خزه قتل کړه نو د دې خزه په بدله کې به د سړي نه قتل کیږي خو د دې د قران د بعضی آیاتونو تفسیر په بعضو آیاتونو سره شوی امام شافعي سے مسلک هم دا دی امام شافعي سی وی چې کله سړی راولګي د خزه قتل کړه غلام آزاد سړی راولګي د غلام قتل کو نو د دې غلام په بدله کې به د آزاد سړی نه قصاص نشي اغستل خو زموږ مسلک دا دی چې نور آیاتونه مخې ته راغلي دي الله پاک فرمایي چې القتل بالقتل قتل د قتل په بدله کې قتل به د قتل والنفس بالنفس نفس د نفس په بدله کې نو چې کوم سړی قتل کړی دی اک سړی به قتلېږي خو یو سړی راولګېدو د ښځه قتل کړه یو چا چې ښځه قتل کړې ده دغه قاتل به قتلېږي خو یو سړی راولګېدو آزاد دی د غلام قتل کو نو دغه غلام ولا خلق پر لګي دغه آزاد سړی به قتلی په قصاص کې به دنه به قصاص اغشتل شي دی به قتلی د دې شان نزول دادی چې د اسلام نه مخکې دوه قبیلو د یو بل سره جنگ وکړو د اسلام لا نو راغلی دوه قبیلو د یو بل سره جنگ وکړو په هغه جنگ کې دواړو طرفینو ته زنانه عمر شوي نارینه عمر شو غلامان عمر شو نو چې کله اسلام راغی نو اسلام چې کله راغی نو دغه دواړو قبیلو اسلام قبول کو دواړو قبیلو اسلام قبول کو نو چې کله دواړو قبیلو اسلام قبول کړو نو په دې دوه قبیلو کې یو قبیله زورور و خاندان هم مضبوطو مال دولت ور سره ډیرو عزت ډیرو د دې بلې قبیله په نسبت سره نو دغه قبیله دا کوم چې زورور و دې مطالبه وکړه چې زمونږ نه کم غلام منډي د هغه غلام په بدله کې به مونږ تاسو آزاد سړی قتلو تاسو آزاد سړی به قتلو نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریف راوړو کنه او خلک مسلمانان شو نو دغه دواړه قبیلې خو په جاهلیت کې د یو بل سره جنگ کړو نو دا دواړه قبیلې مسلمانان شو ټول مسلمانان شو نو خبره د قصاص رااله د قصاص ته خبرې شروع شي موږ قصاص اخلو بدل به اخلو نو دغه زوروري قبیلې وی چې دی کمزوري قبیلې زمونږ نه کم غلامان قتل کړي دي نو موږ به د غلام په بدله کې آزاد سړی د دې قتلو خو زمونږ زنانه قتل شوي دي نو زنانو په مقابله کې موږ د دینه نارینه قتلو مطلب دا چې موږ زورور یو موږ زیات بدل د دین اخلو د یو په بدله کې دوه قتلو نو الله پاک جل جلاله د دې دغه جاهلانه مطالبه چې دا جاهلانه مطالبه وکړه د جهل مطالبه وکړه الله پاک جل جلاله خپل عادلانه فیصله چې کوم دی راولېږل چې نه د یو په بدله کې به یو قتلېږي د یو په بدله کې به یو قتلېږي او د خزې په بدله کې به خزه قتلېږي مطلب دا چې کوم خزې قتل کړي د دک خزه به قتلېږي چې کوم غلام قتل کړي د دک غلام به قتلېږي چې کوم آزاد قتل کړي د دک آزاد به قتلېږي قصاص به د هغه نه اغستل شي نو دا هغه خاص واقعیت طرف ته اشاره ده نو د نورو آیاتونو معلومیږي چې او عقل هم دا وي چې کوم سړی قتل کړي د پکار د چې دی قتل شي
نو کو غلام قتل کړی دی، غلام آزاد سړی قتل کړی دی، یا آزاد سړی را لګېدلی دی غلام یې قتل کړی دی، نو دا مطلب نه دی چې آزاد نه قصاص نشي اخیستلی، دغه آزاد نه قصاص اخیستل شي. نو دلته الله پاک جل دا حکم بیاني چې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کتب علیکم القصاص پرس شوی دی پتا سو باندې قصاص. اوس قصاص څه ته ویل شي؟ د قصاص لغوي معنی ده برابروالی. برابروالی چې یو سړی کم کس مړ کړی دی نو دغه کس په مړ کیږي، کو په دې کس لږ کم نقصان کړی دی، کم زخم پکې لګولې دی نو دغه عمر زخم به لګي، د دې نه به سیوا نه لګي، د دې نه سیوا بدله به نشي اخیستلی بلکې برابر بدله به اخیستلی شي. نو که یو کس دی قتل کړی دی نو چې کم قاتل دی دغه یو قاتل به قتلیږي. نو الله دا د قصاص لغوي معنی ده چې څومره ظلم چې کم دی یو سړی کړی دی څومره ظلم، نو دغه عمر بدله به د دې نه اخیستلی شي، د دې نه سیوا بدله به نشي اخیستلی.